پښمینې د سکول نه ولې راغلې او دا جاړې ولې لورې سکول نن وختي بند شو څه ولې لورې چا درته څه ووې چا ووالې لورې دا په دې جنۍ څه چلو شو ولې پښمینې ولې مور زه نن مس د سکول نه راوشړلمه د سکول نه راوشړلې دا ولې تا څه چل کړی و مس راته ویل تاسو دشمندار یې ته به سکول ته نه راځې داسې وې لورې چا درته دا خبره وکړه نورو جینه کوم راته وویل او مس راته بیا مو ویل چې ته کور ته ځه د جینکو در سره څه کار دی دا کومه خبره ده تا ماشومې نه دا خلک څه غواړي چې دا څوک دی له پښمینې لورې ته زه جامې بدلې که جاړه ما زه ګورم چې څوک دی ډېره ښه ده مورې څوک یې ګل اکبر لالا دی یم رندارې ور بیرته که لالا ستړی مه شې ښه ده شي ورندارې ښه ده شي پښمینه بچی مې څه شوه لالا دننه کوټه کې ده د سکول نه اوس راغله جامې بدلوي ښه ورندارې یو غم نه دی دا دشمنیم ډېر خراب سیز دی دشمني د میږي مخني او لالا پښمینه اوس په جړا د سکول نه راغله وایي چې میس د سکول نه راوویستم ولې وایي میس راته وی چې تاسو دشمنداره خلک یې سکول ته مه راځه ښه لکه دا خبره ده زه هم دې خبرې له راغلی یم خو دا پته راته نشته چې پښمینه استازې د سکول نه م ویستې ده بلې څه خبره ده لالا وارو که لالا چای درله راوړمه یو پیالې نه ورندارې د چایو په خورو تکلیف ونه کړې چای مې بیخي طبیعته نه کېږي بس لږې اوبه را باندې اوس کوه لالا اوبه به مسکې او چایم ښه ورندارې بس چې ته نه کلارېږي نو لږې غوندې چای پخې که خو اول اوبه به را باندې سکې ښه لالا السلام علیکم کاکا جانه وعلیکم سلام پښمینې بچې دا څه چل دی بچې مور دې وایي چې استازې دې سکول نه ویستې او کاکا جانه مس مې ویل چې تاسو دشمنداره یې ته سکول ته مه راځه څوک به دې مړه کي او لا به دې وتښتئ بچې ما خو دې مور ته مخکې نه ویل چې پښمینه سکول ته مه لېږه هسې نه چې څوک ورته نقصان ورسوي خو مور دې زما نه منل نو کاکا جانه ما څه ګناه کړې ده د مرګ دعوه مې په پلار ده او خلک ما مړه کوي او هسې مرګ خو زما پلار نه دی کړی بچې ته په دې خبرو لا نه پوهېږي لا وړی لالا دا اوبه واخلې ډېره ښه ده زه چای راوړم چای مې په نغري ایښي دي کاکا جانه چې ما به بیا سکول کې واخلي او که نه خدای دې ستا پلار کور ته راولي بچې نو هر څه به سم شي کاکا پلار به مې کله راځي پلار به دې اوس کور کې و خو ستا مور کاکا زما مور څه چل کړی دی زه خبر شوی یم چې تاسو زه واده کولم دا د مشرانو خبرې دي بچې ته په دې خبرو نه پوهېږې دا چای لالا ورندارې تاسې ځان ستړی کو په چایو لالا که زرشاد نشته نو کور خو شته که نه چای ډوډۍ لا شته خدای دې تاسو لري رونه مې دې خدای لري ګینې نو زه به سرتندې وهم ماله مې الله لاسونه خپې را کړي دي ورندارې دا خبرې مه کوه خدای به خیر کړي داسې ورځ دې خدای نه راولي چې ته د کوره اوسې لالا تاسو څه خبره کوله پښمینې بچې ته زه لاړه شه ښه مورې ورندارې زه خبر شویم چې پرون دشمن د پښمینې سکول ته تللی لالا زمونږ هېڅوک دشمن نشته زه چاته هم دشمن نه ویم خو خلک هم دشمنان ګڼي که نه د پښمینې سکول ته څوک تلي څوک تلي د خان سرور زامن سره د ټوپکو اورېدلې مې دي چې خدای مکه پښمینه یې تښتوله نه دا نشي کېدی لالا څنګه نشي کېدی ته د ادې په غوږ کې ودې هغې تږي ناست دي مونږ ته نو د پښمینې ماشومې نه څه غواړي هغوی خو لا په دې کوشش کې دي چې پښمینه واده کړي دا خبره لا ختمه نه ده خبره ختمه ده خو
نو لکه دا پشمینه د سکول نه ځکه میسان وویسته. ما ته خو دې کې هم د چا پټ لاس ښکاري. غرض یې څه بل څه دی؟ پټ لاس؟ ما ته خو لاس څرګند دی. خان سرور چا چې د خپل مړ ورور د مرګ دعوه په زرشاد کړې ده ستا په خاوند. زما خاوند مرګ نه دی کړی. نو بیا مفرور ولې دی؟ پولیس له ځان ولې نه ورکوي؟ ګل اکبر لالا ستا نه څه پټ نه دي. زه خو وایم چې ته یې د تره زوی یې. که درته یې څه پته وي نو د مړ ژوندي خبر خو واخله که نه. نو ولې تا ته پته نشته چې چېرته دی؟ غم خو دا دی چې د مړ ژوندي پته یې نشته. کاش چې زه سړی وې نو بیا به نه ته د زرشاد ښځه وې او نه به د پشمینې مور. لالا په زخمونو مې مالګې مه دوړوه. ما خو درله یو خبر راوړو چې د دشمن یعنی د خان سرور زامن پرون پشمینې پسې سکول ته تلي وو. نوره ته پوه شه او کار دی. مونږ خو مجبوره یو. زرشاد هم خپله وینه ده. زه درنه وځم. لالا ډوډۍ به دې خوړلې وه که نه؟ نه ورندارې خدای دې خیر وکړي. زه درنه لاړم. د خدای په امان. په مخه دې ښه لالا. راځه راوی بیبي. السلام علیکم نرګس خور. وعلیکم السلام. کینه دلته مخامخ کینه. څنګه حال دی؟ خورې بس یو ورځ هم په قلاره تېره نه کړه. نه پوهېږم چې څه ګناه رانه شوې ده. ولې؟ بیا څه چل دی؟ هغه مسله خو ما حل کړې ده. هغه خبره خو ختمه ده. او پشمینه بچې مې څنګه ده؟ ها د پشمینې خبره ده که نه؟ اوه خیر خو دی. نو تا خپله ولې تکلیف وکړ؟ زه به درغلم. ټلیفون به دې کړی و. نه خورې هېڅ خبره نشته. تاله به مې ولې تکلیف درکو. نمبر هم د ټلیفون را سره نه و ستاسو. اوه سوري ما تاسو ته خپل نمبر نو درکړی. دا واخله زما کارډ. په دې کې نمبر شته چې په کوم نمبر دې خوښی ما ته ټلیفون کولی شي. ښه خو رابعه بیبي مسله څه ده؟ پشمینې د سکول نه ویستې ده. د سکول نه وتې ده؟ ولې؟ بس ظالمان یې نه پرېږدي په سکول کې. نو پوه نه شوم. پوه مې که د سکول مثال یې وایي چې موږ د دشمندارو خلکو بچي په سکول کې نشو پرېښودی. دا لا کومه خبره ده؟ دا نشي کېدی. د خان سرور زامن سکول ته سره د ټوپکو تلي وو. خان سرور؟ او خان سرور دا هغه سړي رور دی کم چې قتل شوی دی او دا وایي زما په خاوند زرشاد شوې ده. نو لکه دوی د پشمینې نه بدل اخلي د یوې ماشومې نه. خو رابعه بیبي ما چې کوم تحقیق کړی دی هغه څه بل څه دی. میډم راتلی شم؟ راځه ناصره. دا هغه بیبي ده رابعه د چا ماشومه لور چې د ملک جبار خان جرګې په سوره کې ورکوله. السلام علیکم بیبي. وعلیکم السلام روره. بیبي اوس خیر خو دی که نه؟ خیر چېرته دی روره. خدای دې څوک بې څوکه کوي نه. ته خو بې څوکه نه خورې. مونږ د سره یو. خدای م خوشحاله لره ځکه خو دلته راغلی یم. رابعه خور دا ناصر خان دی او دی ما سره په دې دفتر کې کار کوي. یعنی خدمت کوي د خلکو د هر هغه چا سره چې زیاتې کیږي. خدای دې تاسو له نورم وس درکړي. الله دې اجر درکړي روره. ناصر خان رابعه بیبي ته بله مسله پیښه شوې ده. جی؟ پشمینه د سکول نه ویستې شوې ده ځکه چې د دې په پلار باندې د قتل دعوه ده. نو دې کې د پشمینې څه ګناه ده؟ او اوس زما تحقیق دا وایي چې د پشمینې پلار زرشاد باندې د دروغو دعوه ده. د مقتول وارثانو ته دا معلومه ده چې اصل قاتل څوک دی. په اصل قاتل هم دعوه کړې ده خو دې ورسره هسې تړلی دی. خیر دعوه خو یې پرې کړې ده. دا فیصله به عدالت کوي. مونږ یې نشو کولی. مونږ سره فکر د پشمینې او د پشمینې د مور دی. پشمینه آخر د سکول نه ولې خارج شوې ده؟ د سکول هډ ماسټر یا ټیچرانو ته د اختیار نشته چې هغوی داسې حرکت وکړي. هر ماشوم دا حق لري چې هغه تعلیم وکړي، سبق ووایي. بالکل. زه به هم ځم او د سکول انتظامیې سره به اول وینم. ګنې بیا به بالا افسرانو سره
رابطه ساتم دا مسله به حل شي خو ته لاړ شه د ملک جبار خان خوله بوی کا میډم ما سره چې کوم معلومات دي ګل اکبر د دې هر څه ذمہوار دی او دې معاملې کې ماته د ګل اکبر سره لاس کاری وروره ګل اکبر د زرشاد د تره زوی دی نه پوهېږم چې هغه ته د دې نه څه فایده ده خورې چې رښتیا راځي نو دروغو کلي وران کړي ځینې خلک دومره خودغرضۍ چې په خټه مور لګوي په ښکاره یو شان او په پټه بل شان رابي بیبي د ګل اکبر سره ستاسو په پټي څه جګړه شوې وه خو د هغې خو مودې وشوې پټی موږ سره دی فیصله خو د هغې شوې ده او ګل اکبر لالا خو بیا څه نه دي ویلي خیر هر څه چې دي ما ته لا پوره معلومات نشته خو ځینې خبرې راته چا کړي دي وروره خلک موږ له کارونه ګوري دشمنۍ راته زیاتوي خو زموږ کار دشمني زیاتول نه کمول دي بلکې ختمول دي مطلب دا چې د پشمینی سکول نه وستو کې د ګل اکبر لاس دی شک دی زما ته دا شک په یقین کې بدل کا یا دا شک ختم کا ګل اکبر سلام ووینه رابی بیبي ته مو سلاړه شه فکر مه کوه پشمینه به سکول ته ځي ښه ګل اکبره ته ما ځکه راغوښتې چې زما بېعزتي وشوه ملک صاحب خدای دې نه کي زه خو د ملک جبار خان د بېعزتۍ سوچ هم نشم کولی ته څوک یې چې زما بېعزتي به وکړې ما ته نه یاد کړې ته زما سپي ته هم نشې کتې ملک صاحب زه هم دغه ویم د جرګې په مخ کې زه ټیټ سترګی شوم ما جرګه راغوښتې وه او جرګې ما ته دا کار حواله کړی و چې د زرشاد ټبر به دې ته تیارې چې خپله لور خان سرور دې ته په سوره کې ورکړي او هغه کار ما تا ته حواله کړی و ځکه چې زرشاد ستا تربور دی خو د هغې نتیجه بله راووته ملک صاحب هغه خبره خو ناصر خان وکیل خرابه که او بیا خبر حکومت ته ورسېده دغه خو وجه ده چې تاسو دا نشوه کولی نو د جرګې څه ضرورت و خان سرور دې زور اچولو خان سرور هغوی خو دعوه کړې ده او تا ویل چې روغه کوو ملک صاحب زه خو اوس هم روغه کول غواړم غریب سړی یم د دشمنۍ کولو نه یم په دې جرګه زما خرڅ شوی دی او تا واده کړې وه چې د جرګې ټوله خرچه به ادا کوې خو ملک صاحب کار ونه شو دا زما کار نه دی ستا کار دی 50,000 روپۍ خرچه شوې ده زما ملک صاحب نو په جرګه خو څه خرچه نه ده شوې 50,000 روپۍ تر سبا ما ته راورسوه کنې نو زما نه خراب سړی به نه یې ګوره ملک صاحب ګزاره به راسره کې چې کار وشي نو 50,000 څه چې د دې نه به زیاتې درکم لکه ډېر سخي شوی ښه السلام علیکم ملک صاحب او ګل اکبر کاکا وعلیکم السلام راځه راځه کینه ګل اکبر هم ناست دی ګل اکبر کاکا څه حال احوال دی خوشحاله اوسې وکیل صاحب زما په خیال وکیل صاحب پیژندلی دی څوک ګل اکبر یادوم که نه دا خو ستا پوره یار دی که نه ملک صاحب زما خو تم دشمن نه خیر ما چې هر څه ګڼې ملک صاحب زه خو د خپل دوست او مشر ګڼم خو دا روغ کار چې روانې په دې مې در سره نه لګي ملک صاحب زه به درنه لاړ شم کارونه مې دي عاصم وکیل صاحب راغلو د سره مشغولېږه ګل اکبر کاکا له کینې نه ستا خبره ده زما خبره د څه خبره ما ویل چې دا نوې مسله چې پیدا شوې ده ستا د ورېرې زما د ورېرې هغه د سکول نه ویستې شوې ده که نه د درشاد ماشومه ده ته یادوم هغه معمولي خبره ده څه دومره غټه خبره نه ده څنګه غټه خبره نه ده ماشومه د تعلیم نه محرومه کېږي او ته دا دعوه کې چې ستا د تره د زوی لور ده دا زمونږ د کور خبره ده ما ورندارې سره خبره کړې ده سکول ستا کور کې نه دی نو ته څه کې ناصر خان صاحب ملک صاحب ته د دې کلي مشر یې بلکې د دې ټول خواوشا کلو هم عجیبه تا ته نه ښکاري چې ستا د سوري لاندې یوه ماشومه د سکول نه ویستلی کېږي ښه پوه شومه نو دا خو زما په خیال د سکول هډې د دې ماشومې د حفاظت دپاره به کړي داسې کار که نه یعنې ملک صاحب تا ته هم پته ده نه دومره پته خو راته نشته خو
دی ګل اکبر څه ویل نو ملک صاحب زه درنه ځم د خدای په امان. زه ګل اکبر کاکا ته تلی شي په مخه دی ښه. لاړو ګل اکبر عجیبه سړی دی. ملک صاحب ما ته ټوله کیسه معلومه شوه چې دا ټول هر څه څوک کوي او ولې کوي. وکیل صاحب ډېرې ګوتې پردو کارونو کې مه وه، نقصان به ومومې. نقصان مو هم که فایده، خو د تور سرو او ماشومانو سره چې ظلم کېږي دا نشم زغملی ملک صاحب. نو څه به وکړې؟ که کولی شم او که نه، خو تاله مې یو درخواست روړی دی او هغه دا چې دې معاملې نه ته ځان جدا کا. ما ته د هر څه پته لګېدلې ده. هلو، السلام علیکم. رابعه خبرې کوم. السلام علیکم رابعه خوري، زه نرګس خبرې کوم. څنګه یې؟ د خدای فضل دی. تاسو څنګه یې؟ هم بهرک شه، د پشمینې مسله حل شو ښه؟ څنګه؟ سبا به سکول ته ځي پشمینه ښه؟ هېڅ خبره هم نشته، ما ټول معلومات وکړل. ډېره مننه نرګس خورې، خوشحاله اوسې. څه وې میسانو؟ بس فکر مه کوه، هېڅ هم نشته، نه پشمینې ته څه خطره شته او نه تا ته. بېغمه اوسه، ما ته د هر څه پته ولګېده. دا څه چلو؟ ته بېغمه شه، بس پشمینه سکول ته باقاعدګۍ سره لیږه. دا هر څه دروغ و، نه خو سکول ته څوک راغلی دي او نه چا سره ټوپک تماشه ده. دا بس د یو سړي سازش و. ښه خدای دې ورته هدایت وکړي چې موږ تنګی نو. آمین. رابعه خور، اوس درنه اجازت غواړم ښه؟ د خدای په امان. د خدای په امان. السلام علیکم میډم. وعلیکم السلام ناصر خانه، راځه. زما خیال دی چې کامیاب به راغلی. او میډم ما خو ټول معلومات راجمع کړ، خو تاسو د پشمینې څه وکړ؟ پشمینه به سکول ته ځي، ما هم رښتیا معلوم کړل. رښتیا نه پټېږي، ځکه چې د دروغو مزې لنډي. بالکل ټول هر څه په ګل اکبر کې و او ګل اکبر ملک جبار خان ته رشوت منلی و. دومره زم پوه شیم چې د ملک جبار خان روزګار هم دغه دی. ملکي او مشري ورته د پلار نیکه نه پاتې ده او اوس یې دا روزګار جوړ کړی دی. میډم زرشاد مړی نه دی کړی، اصلي مجرم گرفتار شوی دی. د ګل اکبر په سازش خان افسرم په زرشاد د خپل ورور د قتل دعوه کړې وه چې دغسې ګل اکبر د خپل تربور په جایداد قبضه شي. اوه دا موره چې د سکول ټیچرانې ملک جبار خان هېرولي دي چې که پشمینه مو د سکول نه ونه ویسته نو تاسو ته به هم خطره شي. او دا ورته ګل اکبر ویلي. میډم د خان افسر زامن سکول ته بالکل نه وتلي، هغوی خاصې په دې لار تېرېدل. ګل اکبر دروغ ویلي دي ملک جبار خان ته، او ملک جبار خان د سکول ټیچرانو ته پشمینه د سکول نه ویستلو دپاره پیغام لیږلی و. اوس زموږ دا فرض جوړیږي چې خان افسر دې ته تیار کړو چې د زرشاد خلاف فرضي او د دروغو دعوه واپس واخلي، چې زرشاد خپل کور ته واپس راشي. بالکل میډم، دا کار تاسو په ما وسپارئ، دا به وشي. خو د ملک جبار خان به څه کیږي؟ د ملک جبار خان حقیقت به ورو ورو څرګندېږي.